الله رب العالمین په خپل کلام کې فرمایي چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بېشکه دا نصیحت دا قرآن دا مونږ نازل کړی دی وانا له لحافظون، او بېشکه مونږ د دې نگهبان یو، مونږ به د دې حفاظت کوو. هلکه په بني آدم باندې په مخلوق باندې الله رب العالمین دا ذمه نه ده اچولې، دا ذمه الله رب العالمین په خپل ځان اخیستې ده. ته چې را وجمع کې ته به وایې چې دا قرآن مجیدونه که چېرته ختم شو، دې پرس چې دی دا کار بند کو، قرآن پاک چاپېدل بند کړل، نو واوره الله رب العالمین به د داسې ماشومانو نه کار اخلي. دا څنګه دا حسن او حسین واړه واړه ماشومان دي، الله رب العالمین د دوی نه چې دی دا کار واخیستو او الله رب العالمین دوی ته چې دی د قرآن د دوی په سینو کې محفوظ کو. او ما چې کله د دوی د والد محترم دا د خوشحالو ډکې دا اوښکې کتې په والله چې ما نه هلته چې دی پاتې کېدل نه شو کېدی، زه ډېر زیات په رپېدو شومه چې ای الله ای رب العالمینه کاش چې دا وخت په موږ باندې م راغلی وی. دا ډېر د سعادت وخت دی، دا ډېر د سعادت وخت دی. دا خلکو چې دا سټونه ټیټ ټیټ نیولي دي، والله رب العالمین د الله په ذات مې د قسمي چې په دې کې به ډېرو خلکو دا ویلي چې کاش چې د دې عرفان الله په ځای مونږ وی، چې زمونږ بچو چې دی دا قرآن زده کړی وی، زمونږ بچو چې دی دا حفظونه کړی وی. نو نن دا وعدې وکئ چې الله رب العالمین مونږ له دومره توفیق راکړي که چېرې زمونږ خپل بچي نو هغوی باندې حفظونه وکړو، او چې د چا خپل بچي نه وي رسه کې لاړ شي یو محتمم صاحب ته دې ووایي چې زه په یو ماشوم باندې حفظ کول غواړم، د ده دا ټوله خرچه چې دی دا زه اخلم او زه په دې ماشوم باندې حفظ کوم. الله رب العالمین به تاسو له هم د قیامت په ورځ هغه تاج در په سروي او هغه شفاعت چې د لسو هغه رشتهدارانو شفاعت به دا ماشوم کوي چې په کوم باندې به جهنم واجب شوی وي او دی به چې دی د هغه شفاعت کوي، هغه به راخلاصوي. د دې کس په دې کور کې چې دی ماشاءالله 2 حافظان دي، 20 کسان خو یې وګټل او داسې چې دی بل هم ورپسې روان دی او بیا سلسله روانه ده. الله رب العالمین دی سره د ده زمونږ د ټول ماشومان چې دی هغه کامیاب کی او سرفرازی کی، او چې څومره مسلمانان دي ټولو ته زمونږ دا خواست دی چې په خپلو بچو باندې حفظونه وکړي. وما علینا الا البلاغ المبین.